سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقياسا في مواضعه، منها ما وقع مثبتا بعد نفي أو معنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا عنه، أو وقع مكررا نحو ما أنت إلا سيرا وما أنت إلا سير البريد، وإنما أنت سيرا وزيد سيرا سيرا. وقياسا سرا غرض د مصنف بیان د هغه مواضع ده، یعنی هغه مواضع بیانې مصنف علیه الرحمت چې په هغه کې د مفعول مطلق عامل قیاسی طور باندې یعنی د یوې ضابطې تحت او د یوې ضابطې په بنیاد باندې حذف کول واجب دي. نو مصنف علیه الرحمت به څه مواضع دلته ذکر کوي. نو منها سره اولنۍ موضوع ذکر کوي، اولنۍ مقام ذکر کوي. په دې منها کې به دو مواضع ذکر کوي، دو مقامات ذکر کوي. نو ما وقع مثبتا سره اولنۍ موضوع او اولنۍ مقام ذکر کوي. فرمایي چې کله اولنۍ مقام اولنۍ موضوع دا د هر هغه مفعول مطلق دی چې دا مفعول مطلق مثبت واقع شوی وي، او دا مفعول مطلق رستو د نفي نوي یا رستو د معنا د نفي نوي، او دغه نفي یا دا معنا د نفي دا داخله وي په داسې اسم باندې چې دا مفعول مطلق د هغې خبر نشي جوړیدی. لہذا په دغه ځای کې د مفعول مطلق عامل حذف کول په حذف وجوبي قیاسي سره واجب دي. لکه ما انت الا سیرا وما انت الا سیر البرید. مصنف علیه الرحمت د دې لپاره د دې ضابطې او د دې مقام لپاره دوه مثالونه راوړي دي. ما انت الا سیرا دا مثال دلته ما انت الا سیرا، دا سیرا مفعول مطلق دی. اصل عبارت داسې دی ما انت الا تسیر سیرا. دلته سیرا مفعول مطلق مثبت واقع شوی دی ځکه هغه نفي په الا سره ختمه شوې ده، او رستو د نفي نه دی ما حرف نفي تی مخکې راغلی دی، او دغه نفي دا په داسې اسم داخله ده چې هغه انت دی. دا مفعول مطلق د دې خبر نشي جوړیدی، ځکه نشي جوړیدی چې انت ذات دی او سیرن مصدر دی، او مصدر وصف یعنی وصف محض وي، او حمل د وصف په ذات باندې ټیک نه دی. یا داسې ووایه چې انت اسم عین دی او سیرن اسم معنا ده، او اسم معنا د اسم عین خبر نشي جوړیدی. لہذا دلته د مفعول مطلق عامل حذف کړی شوی دی په حذف وجوبي قیاسي سره. نو ما انت الا سیرا دی، او دا حذف ځکه واجب دی د پاره د دې چې حصر پیدا شي. او وقع مکررا سره مصنف هغه دویم مقام ذکر کوي. نو فرمایي چې کله مفعول مطلق مکرر واقع شوی وي او دا مفعول مطلق د داسې اسم نه پس وي چې دا مفعول مطلق د هغې خبر نشي جوړیدی، نو هلته هم د مفعول مطلق عامل حذف کول واجب دي قیاسي طور باندې. او دا دې لپاره واجب دي چونکې دا تکرار د مفعول مطلق دا د قائم مقام د فعل دی. نو لہذا که فعل ذکر شي نو اجتماع د اصل او د قائم مقام به راشي، او دا ممنوع ده. د دې لپاره مصنف مثال راوړی دی وزید سیرا سیرا. نو سیرا سیرا دا مفعول مطلق مکرر راغلی دی، مکرر واقع شوی دی، او زیدون د داسې اسم نه رستو سیرا سیرا د داسې اسم نه رستو دا مفعول مطلق واقع شوی دی مکرر، چې دغه مفعول مطلق د دغه اسم یعنی خبر نشي جوړیدی. او وجه مونږ په تیر دغه کې وویله ما انت الا سیرا کې مونږ وجه وویله. لہذا دلته هم د مفعول مطلق عامل حذف کړی شوی دی، او اصل کې دی وزیدون تسیر سیرا سیرا. نو سپاره شو عبارت ته. وقیاسا دا عطف دی په سماعا باندې، او سماعا او معطوف علیه معطوف په حکم د معطوف علیه کې وي. فی مواضع دا خبر دی د مبتدا محذوف، او مبتدا وذالک ده. نو وذالک فی مواضعه. نو فرمایي چې کله ناکله حذف کولی کیږي د مفعول مطلق عامل په حذف وجوبي سره. دا وجوبي مخکې مونږ ویلو یا به سماعي وي، د دې ځینه قیاسي بیانوي. نو کله ناکله دا حذف وجوبي قیاسي وي.
او دا وذلک فی مواضع او دا په یو څو مواضعو کې منها دا من تبعیضیه دی د دغې مواضعونه دا ضمیر مواضع ته راځي دی د دغې مواضعونه ما دلته موضوع محذوف دی لفظ د موضوع محذوف دی او ما عبارت د مفعول مطلق نه دی یعنی موضوع د هر هغې مفعول مطلق دی وقعا چې دا مفعول مطلق واقع شوی وي مثبتا مثبت یعنی دا مفعول مطلق مثبت واقع شوی وي بعد نفی او معنا نفی او رست دا مفعول مطلق رستو د نفی نوي یا معنا د نفی نه رستو وي داخلین علی اسم دغه نفی یا معنا د نفی دا داخله وي په داسې اسم باندې لا یکونو کې هو ضمیر مفعول مطلق ته راځي دی چې دا مفعول مطلق نشي جوړېدی خبرا خبر عنه د دغه اسم نه او وقع مکررا دویم مقام ذکر کوي په دې عبارت سره چې په هغې کې د مفعول مطلق عامل حذف کول واجب دي قیاسي طور باندې فرمای او وقع مکررا یا د مفعول مطلق مکرر واقع شوی وي او وروستو د داسې اسم نه وي چې دا مفعول مطلق د هغې نه خبر نشي جوړېدی نو فرمای نحو ما انت الا سیرا دا مثال د هغې دپاره شو چې مفعول مطلق وروستو د نفي نه وي او ما انت الا سیر البرید دا هم مثال د هغې مفعول مطلق شو چې وروستو د نفي نه وي په دې دوه مثالونو کې اشاره دې خبرې ته وکړه چې کله مفعول مطلق کله نکیره وي او کله معرفه وي نو فرمایي چې کله معرفه وي او نکیره وي د دواړو حکم یو دی و انما انت سیرا دا مثال د معنا د نفي دی ما انت الا سیرا اصل کې داسې و ما انت الا تسیر سیرا اغا تسیرو فعل وجوبی قیاسی طور باندې حذف کړی شوی دی وما انت الا سیر البرید اصل کې اصل عبارت داسې دی وما انت الا تسیر سیر البرید وانما انت سیرا دا مثال د معنا د نفي دی وانما دا معنا د نفي ده اصل کې هو وانما انت تسیر سیرا د دغې ضابطې تحت او د دغې ضابطې په بنیاد باندې دلته د دې عامل چې دی هغه حذف کړی شوی دی وجوبي طور باندې وزید سیرا دا مثال د هغې دویمې ضابطې او دویم مقام دپاره دی چې هلته مفعول مطلق مکرر واقع شوی وي او دقه د داسې اسم نه وروسته وي چې د مفعول مطلق د هغې خبر نشي جوړېدی